خو چې جمعات نه وځي دا منځونه داسې په موټي کې نیولې یو په دا مخې درولي زارو شخوار شي وړه ده خپل امانت ته دا قبول نشي مونز علب مونز کیږي چې ستازړه د خدای کوری مولانا روم وی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد پو خدای قسم زړه می سیری کاو سینه می وشلا او زړه می بار راو باس بیا می زړه سیری کاو دننه د زړه په نقطه کې وګورا دننه د زړه په نقطه کې وګوره پروردگارا کې درون خانه تو دیگر چکار دارد خدای زما زړه خوستا کور دې نو ستا په کور کې د بل چا سکار بل څوک عزیزا کتا سو خیالو کې دنیا کې مګورا چې سو پچا مینی او داود داغه په مخ کې دا کړي چې رو رازخو بالکل تانه می بغیر ژوند چې دی هغه پکوړه کی او داغه په مخ کې ته بل چاته وګوري یا د زړه راز و نیاز چې دی هغه بل چا سره شروع اوس دا عاشق صادق پاتې کېدی مین په یو یو ګوره بل ایو کوچه خزه په لار روانه وانه یو الک ورپسې شو ا کوچه ورته داسې وکړه چې الک څه کوي ول راځي ما پس ول ز پتا مې نه ما ول ما کې څه چل دی چې په ما مې نه ول ته ډېره خسته یې ډېره خسته ول زما په دې حسن او خوبصورتۍ مین شوي وی چاو ویلې ونیه زما یو بل خور دا دومره خسته ده کا دی وری ده بالکل بلې ونه شي نو دی ورته وی چې اچرته ده اچرته ده دلته یو سړی و هغه به د ودونو خبرونه ورته راتلل نو سهار به د جمعې پوره سوچ کولو چې پوښتنې به کولې چې روټۍ به کوم ځای کې خای نور ځایونو کې بازیری ورکما او چې چرته خروټۍ چرګان مرګانی نو هغه بو نو ما ورته ورځ وی چې په تورو خاورو موړ شي نور ځایونو کې ازيري ورکو چې چرته غریب روټۍ وینو هغه وخوره تاسو خیال راغی مونږ یو روټي خلاص کنه چرته به خروټۍ خیال براغی خروټۍ بچي او دی ورته چې خور دې چرته ده ویلینا رستو چې را روانه او چې دا ورته داسې رستو کتلی دی کوچې سره داسې کوتا کو په دولاسي ورته را بغولې ده چې په دا 60 خویواله ده بس او ځان ته وګورئ کنه اسی چندخ پشانی چنګ خپینی وری دی او आवाज وک کوچې ورته وی ته پلان دامان کړی داوت څه وکړه او دې وېڅ او دې قتل چاته تا خداوی چې ز پتا مې نه ورته ودرې دا یو دو شعر ورته وی گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی گفت اے ابلہ اگر
عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی. اے قمقلا اے بی وقوف عاشقا کترشتیا عاشق وے نو پخپلی وینا کی برشتین او صادق وے رشتیا بدی ویلے عاشقان چرے دروغ نہ ہوئی چتا ویلے چ پتا مینم نو پس چرا برغیر یف گندی نظر ای بو دعوی عشق بے ہنر ته چې په ما مین نو زما خور ته دی ولیکته دا د بے وقوف عاشق کار دی چې مین په یوی او ګوري بلتا دا د قمقل کار دعوه دی وکړه په ما د مین توب او دی قتل زما خور وازیزا کومګه دعوه د خدای د حسن د مین توب وی او دعوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د حسن د مینتوبی او ګورو داغه دشمنانو ته پغه کې پراته یو داغه د دشمنانو زمونږ انجام بسې زمونږ نتیجه بسې زمونږ نتیجه بدایي چې الله په قرب کې به مونږ تم ځای ملاوي. نن په پاکستان کې تاسو وګورئ دعوا او زمونږ چغې هغه د قرآن او د خدای او د رسول د عشق دي او ناس یو د الله او د رسول د دشمن په غېږ کې چې هغه نن د پاکستان سربراه لوی ضیاءالحق دی. د دوامو دعاګانې ورته کوو بیا عمره ته تللی دی وزیرانم تللی دي ټول تاسو خدای په دغه سترګو وړاندې کا الله پاک هم د بیت الله په خاطر وړاندې راوستی کا دا بیت الله ته منډې ډېر کمال دی او کنه کم قرآن چې په بیت الله نازلو داغه قانون راوستل په ملک دالوی کمال. بیگا د شافهد رو جماعت او په مکه کې نو د دې ځای نه روټای ته مکی ته تللی دي رو جماعتي له د مکی په قرآن او د مدینه قرآن هغه لستا په ملک لته ورکړل کیږي او تمنډه وه مکی او مدینه ته دا مکه او دا مدینه دا به داسې چل کوي د پاکستان سربراهانو سره چې بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی وای د مکی په زمکه می چې سجده وکړه زمکه رات आवाज وکړو چې زه دې پلیت کړم چې دا دریا کارې سجدي په ما لګي بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چې بیرون خانه کر دی کې درون خانه آئی حرم ته چې ننوتم حرم رات आवाज وکړو چې وزه پلیتا بار ملک دې سب پلیت کو چلا اوس دنه نه راځي دا आवाज به مونږ تکیږي د چا په ژوند کې چې دا دلچسپي نه و چې د ملک قانون دې بدل شي او د ملک قانون دې قرآن شي ا مکه تتلل داسې دي لکه خرچ مکه ته بوزه او ته تورات وي کې او بیا راولي نو خرم اجي شو ها خرج کیږي وای د مکه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا ولی خرب اجي نشي په طواف
بیا د سرکار په پیسو باندې عمرو تتلل، د سرکار په پیسو باندې حج تتلل. د دې ملک خزانه د ټول ملک د انسانانو منځ کې مشترکه ده. ټول ملک چې اجازت نه کړي او د پاکستان په پیسو څوک حج ته تللی داغه حج نه کیږي. بیا بوزیم غټان دا لوی لوی سمبور چرته خوار سپیره ماشکی مالی چپړاسی اردلی دا د بدلې وزوی خو چرته بوزه نو زد څه وجب ولا جوړ شي. نو دا لوی لوی سمبور بیا د سرکار په پیسو ضیاءالحق اوم د سرکار په پیسو عمره ته تله. دا ملک دی یا دا وطن دی؟ تاسو وګورئ چې تاسو سره به کیږي څه. د ځان تماشې به وکړئ. دی حکومت له چې څوک نږدې ورځي او پیچ پیچ ورته کوي او لارې ورته جارو کوي او د ګلونو ګنټې ورته په غاړه کې اچوي، د دوی بیړه به تباهي، دوی نه به لیوني سپي جوړیږي او په ځان به چکونه لګي. ځکه چې دا د قرآن دشمنان دي، دا د دین دشمنان دي، دا د مذهب دشمنان، دا د اسلام دشمنان. نو د اسلام دشمن لا زړه وروړل مونږ نه به لیوني سپي جوړي. او اهل دنیا دي څه؟ اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش و ازیں چو بس بیگانہ ان. و دا اهل دنیا لیونی سپی دی یو طرف تشتی والله کې خپل کې دنیادار بم سوک خپل مالدار سړی ستا پلار به خپل نه کی چې پتاوده تبخی ورته کېنی. دا بعض غریبانی پلانه خان زما دوست کینه د سټای زویا ستا دوست خان املا د چا دوست شوی دی چرته چې خان ورته وی چې 3 غزل کوي چې مرشي یو لس غزان سره قبر تم انا نو د چا دا خانان چې مونږ سره سلام علیک وعلیکم دا په مونږ مړی لمبي په مونږ مړی سپاری په مونږ زمکی کوي اجرې را باندې جارو کوي چیلمونه را باندې ډکې خدمتونه را باندې کوي دې لپاره دا لکینی والله کې مونږ سره خبرم کړي دا خدای ورکه پويږي نه په خبر. نو دیو جن عزیزانو روزه دا او نن جمعۃ الوداع ده په اخلاص توبه او باسي چې یا الله مونږ ته د تیر شو ګناهونو معافي وکا آئنده خدای د ګناه وسمرا کوا هدایت د نیکۍ راته وکا. عزیزانو دو خبرې دي اوس نه تاسو کسی شروع کړي میاش نارای واو میاش واړه واو نن بنور سره زی او بیگا به پنور سوريږي صدا کړته کوي لګیاي پدې پوهما چې دروځي میاش خوچا نه شیخ لیدلې واو نه بزرگ لیدلې واو نه طالب لیدلې واو نه مولا لیدلې. اوس د اختر میاشت له به ته ګورې ټول برا پیدا شي شیخان بمی مولیان بمی طالبان بمی تبلیغیان بمی میاشت لیدلې. خبره دا ده چې د پیر د ورځې زمونږ روزه وا او پیر ورځ زمونږ 29 بکی. اوس کتا سوای چې میاش وړا او لویا نو تکړه شي د پیر پشپا میاشت ته وګورئ او چرته نه راو باسي. خدا ما دا ځل اعلان کړی دی چې یو جوابم به طلاق نه پریدم 3 کانی طلاق به پیاچو نو اله به پریدم. قسمونه خو زمون کور کړي دي قسمونه دویار وخوري 3 کانی به په لړاکو
چې په ما دی هغه خزه چې مور پلار راته نکاح کړی د پدری کانی طلاق کوي پیر پشپای راو باسي دنه پشپای راو باسي عزیزانو چې میاشت مولی ده راځي اختر ده او د پیر پشپا میں عقل نمنی نه پشپا سے امکان شتا او کوم لیدا نو راځي بسم الله دا او دا واوري چې درې کانی به میزان سره ساتلی بل خبره دا ده چې دا دومره ورځې تیرې شوې خدای به پیرم